تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد د میدان د جنگی حالاتو واقعات او داغی تذکرہ د الله پاک قدرتونه پکې انسان تخکاره کیږي او د انسان په دې خبره باندې یقین مضبوطیږي چې د الله پاک قدرتونه او طاقت د هر چا په قوت او طاقت باندې غالب دی. نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم د 50 کسانو ګروپو په جبل رمات باندې ودرولې وو، نو خالد بن ولید چې په دې وخت کې دا د کافرو په لښکر کې وو، ابو سفیان سره وو او د سره تیرانداز او غشو والا خلک ور سره وو او د یو سره اسونه مو دا یو ځان له ګروپ وو. د دې کوشش دا و دا جنگي ماهر مو د دې کوشش دا و چې مونږ په دې غر باندې وروخي دا زموږ د پاره اسانه لار د جنگ د ګټلو. نو یو ځل په دې دغه باندې رارل او 50 کسان په دې باندې وو، ناو چې په کله دغه شو گزارونه وکړل، نو خالد بن ولید د خپل لښکر سره د دې ګروپ سره په شاوتم به واپس لاړل. د احد دا جنگ شروع دی، خدا ډېر کلاو غټ میدان دی، هر کافر په خپل یو طریقه کوشش کوي، هر ګروپ یې خپل کوشش کوي، مسلمانان خپل کوشش کوي. یو طرف ته عام جنگ دی، بل طرف ته په دې کنډو باندې د خالد بن ولید کوشش دی چې په دې کنډو باندې وروخیږم. نو دا چې کله واپس کړل بیا رالل او انتظار وکړو، بیا کوشش وکړو چې موږ دا کنډو کراس کو وروخیږو. بیا په دې غشو والا بیا گزارې وکړل، بیا په شا کړلو. بیا داسې وشوله چې د احد په میدان کې مسلمانانو دا کافر په مخه کړل او غنیمتونو دې پاتې کېدلو، څه یې مړه کړل او څه په تیښته باندې او هغه کیفیت بیا راغی چې کوم په بدر کې راغلی او جنډې مو غورځېدله. جنډم د هغوی وغورځېدل، دا به د شکست نشان و، د هغوی کومه جنډه وه هغه وغورځېدله او دا کافران په دې میدان کې تتر بتر شولو. مسلمانانو به څوک مړه کول او چا نه به غنیمت پاتې کېدل، څوک تښتېدل او په دې میدان کې دا چې په کنډو کم 50 کسان ناستو، دوی دا ټول منظر کتلو چې د مسلمانانو جنگ تقریبا وګټلو او غنیمتونه خلک راغونډئ او خلکو نه سامان پاتې کېږي هغه راغونډئ او دا جنگ بس وګټلی شولو. نو په دې میدان کې مسلمانانو ته فتح او غلبه راغله، څنګه چې په بدر کې وه دوی د هغې تصور و. نو داسې وکړل چې دې په کنډو باندې چې کوم خلک د عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه په سربراهۍ کې پر هغه په مشرۍ کې ناستو، نو په دې کسانو کې دوی وویل چې را بس دی دا خلک غنیمتونه راغونډئ او داسې به وکړو چې بس دلته په دې غر کې نور په خوشي غر کې څه کوو چې ناست جنګ ختم شول. نو موږ له کوزېدل پکار دي او چې دا انسانانو په رښتې نه وي، د دنیا مینه او محبت پکې و، دا فطرت دی انسان، دا انساني فطرت دی چې د خلکو دنیا خوښوي. که څوک وایي زما دنیا نه ده خوښه، دروغ وایي. د هر چا خوښوالي کې بیا فرق دی، د چا داسې خوښه وي چې مور و پلار هم پسې پرېږدي، د چا داسې خوښه وي چې ښځه او بچي هم پسې پرېږدي، د چا داسې خوښه وي چې ایمان او مسلمان هم پسې پرېږدي، او د چا داسې خوښه وي چې هم مور و پلار یې خوښوي هم یې ښځه بچي خوښوي هم مسلماني کوي، هم د خدای د رسول مینه هم کوي، د دنیا سره هم چلي رواني. د دنیا په مینه باندې نور مینه غالب وي، نور محبتونه غالب وي. د دې وجه نه انسان
په داسې مینه د دنیا کې بیا انسان نه خرابېږي. بل دوی هم د دنیا مینه وه، د دوی سوچ دا و که دا مونږ ته پکې یو خاص شی داسې میلاو شي، ځکه چې نبی علیه السلام به ویل چې چا په خپل طاقت باندې کافر راګیر کړلو او د مړ کړلو یوازې او د دې سامان واغستلو، نو زیات امکان به دا و چې هغه ته به د هر څه میلاوېدل. د مالی غنیمت مال چې دی دا د ټول نه اطیب او حلال مال دی، دا چې په جنگ په حالت کې مسلمانانو ته راشي. د دغې مسلمانانو په غونډۍ باندې په کنډو چې ناست و، د هغوی سوچ دا راغی که مونږ پکې یو سړی راونیسو ستې والو پیدا به میلاو شي، سبا به په جنگ کې استعمالو به او جنگ هسې ختم شولو، بس موږ څه کوو په دې غر کې هسې خوشي ناست وو. نو چې کوم امیر د 50 کسانو نبي صلی الله علیه وسلم مقرر کړی و، هغه ورته ویلو چې ګورئ مونږ ته نبی علیه السلام ویلو که مونږ دا ټول کافر وتړل هم به نه راکوزېږئ، او که زمونږ غوښې مارغانو پورته کړلې غوښې شو هم به نه راکوزېږئ، دلته به ناستې او زه به در پسې بیا سوال جواب کوم چې اوس راکوشئ، زما د اډر نه بغیر به نه راکوزېږئ. د هغوی اختلاف دې ته اجتهادي اختلاف، اجتهادي غلطي وه. اول ګوره د نبی علیه السلام مقصد دا و چې موږ ګټه نه کړي، نو تاسو دې دلته کښېنه چې ګټه وشي، بیا موږ دلته څه کوو په غر کې. دې ته اجتهادي غلطي وایي، او دا په اجتهادي غلطۍ کې انسان په ښه نیت باندې په ښه نیت کار کې په ښه کار کې غلط شي، دې ته اجتهادي غلطي وایي. او دا زموږ د فقهاو نه هم شوي دي چې کوم فقها مشهور فقها فقیان تیر شوي دي، د هغوی نه هم د فقه په مسلو کې په اجتهادونو کې غلطیانې شوي دي. هغوی په خپل بس کې اعتراف هم کړی دی. دا یو مسله ده، څوک اجتهاد کوي او مجتهد وي او هغه په اجتهاد کې کامیاب شولو، نو ډبل ثواب ورته الله ورکړي، یو د اجتهاد یو حق ته د رسېدلو. او که څوک اجتهاد یې کولو او د یو اسلام او دین خبره د یو حدیث نه او د قرآن آیات نه معلوموله او په هغې کې دی خطا شولو، حق ته ونه رسېدلو، نو یو ثواب د اجتهاد ثواب ورته میلاویږي او د دې خطا سزا نشته دی او ثواب هم نشته دی، ګناهګار نه که په خراب نیت خو نه دی کړی دا کار. نو دا صحابه کرام مسلمانان اجتهادي غلطي له دوی نه راغله، او ځکه پیغمبران خو نه وو، پیغمبران الله پاک د غلطو نه پاک ساتي، پیغمبران معصوم وي، صحابه کرام معصومین نه دي، غلطیانې چې شوي دي اوس په راځي. دا یوه غلطي اجتهادي غلطي وه. نو دوی په دې خبرو اترو کې داسې وشوله چې یو خو د نبی علیه السلام د حکم خلاف ورزي وکړله، بلې د امیر خلاف کم د 50 کسانو امیرو د هغې خلاف ورزي هم وکړه شو، 40 کسان راکوز شولو، 10 کسان په دې کنډو پاتې شولو. او مسلمانان په دې کې مصروف وو چې یاره ګټه ده او بس مالي غنیمتونه دي راغونډو به خوشحالي ده. خالد ابن ولید په هغه وخت کې د مسلمان نه و، د جنګي ماهر و، داسې وکتل چې په دې غر باندې خلکو کموالی معلومیږي، بس دې سره د اسونو راوختلو او بس یو پړق سره د 10 کسان مړه کړل. یعنې په دې کې څه وخت هم ونه لګېدلو چې خلک وګوري چې پلانکی مړ کړو، هغه جنګ دی نه، ځکه د خلکو شابه چې کوم مسلمانانو غنیمتونه راغونډول دا د مدینې طرف ته کنډو دی، د خلکو غر طرف ته احد طرف ته مخ وه او دې کنډو طرف ته د خلکو شابه. نو په دومره یعنې ټق پړق سره دا کار خالد ابن ولید وکړو، د هغه ملګرو، ځکه دا تیرانداز و، سره اسونه په دې کنډو راوخېجول او چې هغوی خبرې ته جوړېدل، بس 10 کسان یې مړه کړي وو. بیا دا ډېر غټ نقصان و، 10 کسان شهیدان شولو او په دوی په کنډو ورښکته شولو. او چې ورښکته شولو نو دا دوی په خپل منځ کې شیطان هم آواز کړی، دوی هم آواز کړی دی او مشرکان په منډه په تیښته باندې و، حوصلې بایللې وې او بیا دوی جنډر اغستې ده او بیا شیطان هم آواز کړی، دوی هم آوازونه کړي دي او د هغه طرف نه مشرکانو مخ راواړو، واپس شول مسلمانانو ته، او د شاره طرف نه چې دی خالد بن ولید دا خلک ورغلل. دا هم یو غټ ګروپ او دا ټول کلاو میدان او تنګ ځای داسې نه و. او په دې دوران کې بیا دوړې شولې او ګردو داسې حالت شولو چې څوک چا یو بل نه پېژندل چې دا زما دشمن دی که دا مسلمان دی، ځکه چې په یو بل کې ورننوتل. داسې مخکې خو سب بندي وه، یو طرف ته کافر و بل طرف ته مسلمانانو.
خدای سره چې د شا طرف نه خالد ابن ولید راغی داغه طرف نه یو بلکې نه وتل او د سیم شوی دی چې د یو صحابي دی هغه زما په پلار باندې زما خپل مرګرو گزارې په ډوړه کې ماو قتل په ګرد کې اما ورته لکه پلان کې دی خو هغه به ویل چې بیا چې کله هغه ما خو کتلی ودارسا نو دا که پته نه لګېدل چې خپل وجنو که پردي وجنو د ځینو صحابو نه خپل ملګري مو لګېدل د کافر نه خپل خلک لګېدلي مړه کړي به یې هغوی او داسې دغه شروع شولو هر طرف ته انقلاو ځای و هر طرف ته خلک په خپل منځ کې یو بل ته ونښتل بیا د صحابو داسې درې قسمه ډلې شولې د صحابه کرام ځینې صحابه کرام داسې وو چې هغوی د بچاو دپاره د غر طرف ته منډې کړلې غر طرف ته لاړل ځکه په دې وخت کې ځان بچ کول پکار دي د جنگ د تېښته نه وه ځکه د جنگ نه تېښته کول ګناه کبیره ده قرآن شریف لی استسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم کله چې تاسو غر طرف ته ختلی په غر کې جنگ نه کیږي نو دې غر طرف ته ځینې خلک د غر طرف ته بچاو دپاره لاړل ځینې خلک په صحابه کرام کې داسې وو چې هغوی باقاعده په دغې دننه تیارې جنگ کې باقاعده د کافرو سره لګیا دی او جنگ کوي خو اندازه خلکو ته نه لګي چې دا مونږ څنګه کوو زه خپل وجنم که پردی وجنم هغه خپل وجني که پردی وجني داسې یو صورتحال دی یوه ډله د صحابه کرامو داسې شوله او درېیمه ډله په صحابو کې داسې شوله چې هغوی سره غم پیدا شولو چې هلکه دا خبره موږ ته ورانه ښکاره شوله او نبی صلی الله علیه وسلم څوک شهید نه کي نو څه خلکو د نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته ځان د رسولو کوشش وکړلو چې موږ ځان نبی علیه صلات وسلام ته ورسوو په دې د صحابه کرامو دا اجتماعیت هم تقسیم شو په دې کې او بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته الله پاک په دې احد کې یو لوړ ځای ورکړلو چې نبی علیه السلام ته د هر څه ښکارېدل بیا داسې چل وشولو نبی صلی الله علیه وسلم په دې دوران کې بیا آواز وکړو چې الی عباد الله الی عباد الله ما طرف ته راځئ د خدای بندګانو ما طرف ته راځئ دا آواز په دې میدان کې ټولو خلکو واورېدلو د کافرو ته مخکې پته نه وه چې نبی صلی الله علیه وسلم چېرته دی دې نه مخکې چاته پته نه لګېدله چې نبی علیه السلام چېرته ولاړ دی چېرته ناست دی نو نبی علیه صلات وسلام چې دا آواز وکړلو مشرکانو خو ویل چې دا خو پلانکي ځای کې دی نو چې کوم خلک د نبی علیه السلام سره آس پاس وو هغه د صحابو نه مخکې ورسېدل نبی علیه السلام ته او په دې نیت باندې چې نبی علیه صلات وسلام شهید کړلی شي نبی علیه الصلاة والسلام خواته په دې وخت کې 9 کسان یا 10 کسه صحابه کرامو په دې کې غالبا 2 که 3 کسان مهاجرو او دا 6 کسان انصارو او چې دا خلک د نبی علیه صلات وسلام خواته ورسېدل نو نبی علیه صلات وسلام مخې ته یعنې په لږ ساعت کې 6 انصار په یو وخت باندې یعنی په سکندونو کې دننه شهیدان شو د نبی علیه السلام د حفاظت د وجې نه چې هغوی د نبی علیه صلات وسلام حفاظت کولو او ډېر زیات د تورو ګزارونه نو دې صحابو انصارو به ځان مخامخ کولو چې نبی علیه السلام ته توره ونه رسېږي په دې دوران کې نو 6 کسان انصار د نبی علیه السلام خواته مړه شولو او یو صحابي داسې په انصارو کې چې هغه زخمي و او د نبی علیه صلات وسلام په دې خپه مبارک باندې سر ښودی و تکلیف ورته د نبی علیه السلام په دې قدمونو په دې خپو مبارک کې تسا وختلو په دې وخت کې 2 انصار مسلمانان داسې وو مهاجرو دا 2 مهاجر صحابه کرامو یو طلحه ابن عبدالله رضی الله عنه یا سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دا مهاجر صحابه کرامو په دې دوران کې دوی د نبی علیه الصلات والسلام بچاو شروع کړلو طلحه چې دی دا هم ډېر بهادر و خو د نبی علیه السلام بچاو کولو او په دې لږ ساعت کې په طلحه باندې 10 ګزاره د تورو رالل 10 ګزاره چې د ده د لاس د رګونه کټ شولو خو طلحه د نبي صلی الله علیه وسلم خواته بالکل د غر په شانتې ولاړو سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دا تیره غشه اشتونکی و او نبی علیه الصلات والسلام ورته
د غشو دا تیلې په دې څه غبرهټ په نبی علیہ السلام نشته دی او تریم نشته دی ډیر استقامت سره او ډیر ښه ترتیب سره نبی علیہ السلام په میدان کې ډیر کلک ولاړ دی نبی علیہ السلام سعد ابن ابي وقاص ته دا د غشو تیلې کولاو کړل ویلته ارمی فداک ابي و امي نبی علیہ السلام دا ډیر تاریخي الفاظ دي ارمی فداک ابي و امي ورته ویل ولدا کافران او پیغمبر علیہ السلام سعد ته وی ولا کافران وی زما مور پلار تا نه قربان شه نبی علیہ السلام سعد ته دا خبره وکړه او سعد چې په دې وخت کې غشي ولی په کافرو باندې نو سعد په دې وخت کې ډیر زیات لوی بهادری به کړی او نبی علیہ السلام ورته دا आवाज کولو چې ارمی فداک ابي و امي زما مور پلار تا نه قربان شه او دا خلق ولا کافر ولا دا د نبی صلی الله علیه وسلم هغه تاریخي الفاظ دي چې ګورئ نبی علیہ السلام په دنیا کې هیڅ چاته نه دی ویل زما مور پلار تا نه قربان شه او مجاهد فی سبیل الله ته ویل چې هغه شیشتل سعد علی رضی الله عنه بکله ناکله ویل ما ته د سعد چې نبی علیہ السلام کومه خبره کړې وکنه ویل هغه ما ته اوس هم یاد را نبی علیہ السلام ورته ویل زما مور پلار تا نه قربان شه ویل چې دا کافران ولا ور سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه په دې دوران کې چې دی ډېر لوی بهادر وکړو په دې وخت کې بیا نور صحابه کرام عمر فاروق هم را ورسېدلو ابو بکر صدیق هم را ورسېدلو ډېر شه صحابه کرام را ورسېدل بیا ځکه چې په دې دوران کې بیا یو आवाज شوی دی چې الا ان محمد قد قتل چې محمد صلی الله علیه وسلم شهید شولو دا شیطانی आवाज دا ورسېدلو خلکو ته نو څه خلک دی غر طرف ته روانو نو خلکو ته محمد صلی الله علیه وسلم شهید شوی دی نو یو بل ته ویل چې بیا چې هغه شهید شوی دی خو را واپس شي بیا موږ ولې جمع دیو ځان مړه کوي بیا چې هغه شهید شوی دی ما ته ولې جمع دیو په دې خبرې کې مسلمانانو ته فایده هم وه او ځینې خلک بس لاسونه یې تورې غورځېدلې ځینې خلکو لاس خپې کار پرېښودلو بس چې هغه نبی علیه السلام شهید شوی دی خو به نور څه کوو بس خبره ختمه د ځینې خلکو کیفیت دا و د ځینې خلکو کیفیت دا و چې هغوی به خلکو ته ویل نبي صلی الله علیه وسلم شهید شوی دی شا به کوي خپل ځان هم په دې احد میدان کې شهیدان کوي دا یو داسې یو خطرناک کیفیت و په مسلمانانو باندې چې نبی علیه الصلاة والسلام نه یو ځل عایشه صدیقه تپوس کړی دی د الله رسوله د طایف نه طایف د نبی علیه السلام تللی و ویل د طایف نه په تا باندې سخته ورځ سرته راغلې ده طایف هم ډېره سخته ورځ وه نبی علیہ السلام ته فرمایي عایشې د طایف نه سخته ورځ د احد ورځ وه د احد ډېره سخته ورځ وه په نبي صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو باندې او دا دغه چې دا کیفیت ولې راغی په مسلمانانو د نبی علیه الصلاة والسلام سخته د نبی علیه السلام سر زخمی کېدل د نبی علیه السلام نور تکلیفونه دا چې نبی علیه الصلاة والسلام به انشاءالله تذکره به کوو خو دا دومره لوی نقصان مسلمانانو ته ولې راغی دا ځکه چې یو حکم د الله د رسول مات شولو یو حکم مات شولو نبی علیہ السلام دلته به ناستې نه به راکوزېږئ الله پاک وایي تاسو د الله او د الله د رسول د احکاماتو خیال نه ساتئ که نه نو تاسو له به الله بیا کامیابي نه درکوي او بل امیر د خپل مشر خبره ماته کړله د دې وجې نه د جنګ د کیفیت بدل شولو مسلمانان د ګټې پوزیشن ته لا نړل د شکست پوزیشن ته روان دي مسلمانان او دا د نبی علیه الصلاة والسلام د حکم نافرمانی و د امیر حکم نافرمانی و او چې دا لس کسان پورته مړه شو شپږ کسان د نبی علیه الصلاة والسلام د خوا ته بالکل په قطار باندې په سکندونو کې شهیدان شوي دي او نور مسلمانانو هم یو ګمنام او یو داسې جنگ شروع شولو جنگ لړایي ده چې اندازه یو بل ته نه کېږي څه کیفیت دی د نبی علیه الصلاة والسلام د مرګ خبر هم پکې دغه دی راغی خلکو واورېدلو د مسلمانانو کیفیتونه بل شانتې شولو او ډېره سخت منظر دی خو بیا مسلمانانو وروسته ګټه کړې ده خو دا یو وخت سخت حالت و په نبی علیه السلام باندې څومره سختیانې بیا راغلي دي د دې تذکره موږ دې دپاره کوو چې موږ ګورو هم په خپله زندګۍ کې څومره د الله حکمونه پامال کړي دي څومره طریقې چې نبی علیه السلام د موږ سره به الله پاک څنګه مدد کوي به زموږ په زندګۍ کې به څومره خیر وي هېڅ خیر به هم نه وي موږ د نبی علیه السلام د هر سنت او د هر یو عمل
موږ خیال ساتل پکار دي چې موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنت پابندي وکړو د سنت خیال وساتو الله پاک دې موږ د نبی علیه السلام سره مینا او محبت سیوا کړي زموږ په زړونو کې الله تعالی د دین قدر او د هغه سنت احترام راولي أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا